السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر درس په وکړو ان شاء الله. او دوه کتابونو نا مفید یو دوه خبرې وي ان شاء الله. یو د ابن قیم رحم الله کتاب دی الفوائد په نوم باندې. نن سبا ترجمې هم د ډیرو کتابونو راغلي، نو څومره وخت چې انسان ته یې مطالعه پکار هغې کې هغه دا خبره کړې ده چې د دین نه اثر اغستلو دپاره، زړه کې اثر پیدا کولو دپاره یو څلور څیزونه هغه ضروري دي. یو دا ده چې داسې یو څیز وي چې په تا اثر وکړي. بل دا ده چې ستا زړه وي، ځکه د اثر ځای زړه دی. زړه لري، ژوندی زړه دی، هغه مړ نه دی. درېیمه خبره اثر بالا کېږي چې ته په غوږونو باندې خبره پوره او صحیح او درسته واورې. او څلورمه تا باندې به خبره اثر هله کوي چې ته اورې هم ستا زړه هم شته دی، یو اثر والا خبره هم تا ته کېږي، خو ته غافل هم نه یې ورسره، پوره متوجه. نو چې دا څلور واړه څیزونه را جمع شي نو ستا په زړه به اثر وشي او زړه به دې ترقي وکړي او ښه به شي. وایي دا څلور واړه خبرې د قرآن په یو آیت کې ذکر دي. ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. یقینا په دې قرآن کې خامخا نصیحت ده داغه چا د پاره چې زړه لري. نو اثر د پاره څه ذکر کړل؟ قرآن دا اثر کون کې شی دی، اثر کوي په انسان باندې. خو د اثر اغستو د پاره څه ضروري دي؟ چې زړه خو دی که نه، زړه دې شته دی. القى السمع، غوږ ایښی وي، پوره توجه وي، غوږ غور سره خبر اوري. وهو شهید، حاضر دی. څنګه چې وجود سره حاضر دی نو د زړه او سوچ لحاظ سره هم حاضر وي. ډیر ځله داسې وشي قرآن ذکر کړي دي چې مونږه د قرآن بیانونکي او د اوریدونکي په میس کې یو داسې پرده الله پاک وي زه واچوم چې هغه ښکاري نه، حجابا مستوره. ته به ګورې چې یاره دا کس ما ته ګوري، دا قرآن کې ذکر دی. تا ته به لګي چې دی ما ته ګوري، تا ته به لګي چې دی زما خبره اوري، حالانکه هغه نه لیدل کړي دي نه یې اورېدل وکړل. ډېر ځله تاسو به خیال کړي چې یو کس په سوچ کې تللی دی، نو ته وایې د ما ته یې خو وکتل په ما یې سلام وانه چو، حالانکه هغه د سره اړو کتل نه دي. تا ته لګېده چې هغه تا ته غور سره وکتل، حالانکه هغه نه دي کتلی. او خلک ډېر ځله یو بل نه په دې خفه وي ما ته یې وکتل سلام، حالانکه هغه نه دي کتلی. ډېر ځله ته وایې چې خبره یې واورېده، هغه نه یې اورېدلې، سوچ کې تللی. هغه سوچ ولا په دې سترګې ښه ښکاري ورته، لاره کې نه ښه، لاره کې کندې ته نه غورځي، روان دی، خو څیزونو نه توجه هغه پرده راغلی ده. دغه رنګې خبرو کې اورېدو کې هغه کوم چې مفید شي هغې نه پرده یې راغلی. نو الله رب العالمین دې داسې پردو نه مونږ وساتي. ځکه کله کله انسان د حق نه کوڼ شي، لکه غوږونه ښه صحیح کار کوي خو لیکن د حق نه کوڼ شي، حق نه اوري، فایدې والا خبره نه اوري چې زړه ته خبره لاړه شي او اثر پې هغه وکړي. صم بکم عمی فهم لا یرجعون، کاڼه وړانده او ګونګیان هغه جوړ شي. تاسو خیال کړي په دې قرآن کې رب العالمین فرمایي چې ما د جهنم د پاره ډیر مخلوق پیدا کړي، جنات او انسانان. نو دا غي چې نخي ذکر کړي یو آیت کې، نو ډېرې خبرې نه دي کړي چې دی داسې او داسې، آسان یو نخي ذکر کړي. لهم قلوب لا يفقهون بها،
زړونه شته خو پاغي باندې سوچ سمجھ نه کار نه ځان نه پوه کول وایي ولو اذان لا يسمعون بها وغونه شته خو اوریدل پنه کی ولو اعین لا يبصرون بها سترګې شته خو قتل پنه کی نو ادا د سارو پشان دی بلکې سارون هم لاندې ساروی هغه ته عادت کانو ټول ورځ به بار ګرځي خو ماخام لمازیګر ل بیا خپل کور ل راځي خپل ځای ته ځان را رسي او دا انسان دا خپل در نه دی پیژندل چې کوم ځای کې زوب صرف الله ته سجدي لو نو کله یو خوازي سجدي کله بل خوازي نو دا یو خبره شوله چې توجه کله د انسان برابر وي او خبره اوري نو توجه سره واوري غور سره واوري او زړی متوجي کړي دي نو قران او حديث خامخا اثر کوي دانش کې دي چې را هغه اثرونه کوي خو پاغه چا به اثر کوي څوک چې غواړي چې په ما دي اثر وکړي يهدي الیه من ينيب څه مطلب دی يهدي الیه من ينيب مطلب دا دی چې الله هدایت هغه چاته کوي څوک چې د حق طلبګار وي طلب یې نه کوي سره ټول عمر به ګرځي هغه ته هدایت نه ملوي نو غختل ډیر ضروری دی تاسو که خیال کړی چې د دا کم خلک چې حق طرف تراشي او د دې تاسو کیسې واقعیات اورئ نو هغه کې دا خبره خامخا کوي ویرزو خپل ډله کې به ومه نو د شپې تهجد لپاره دم او دعاګانې مې کولې یا الله چې کوم لار حق یې هغه ماته وخایه دا اکثر واقعیاتو کې دایي چې هغه به غختل اگر که گمراه ډله کې وي خو هغه دا غختل چې ماته سملار معلومه شي نو الله وت بیا او چې څوک نه غواړي نو هغه ته نه ملوي دویم کتاب حواله دا کتاب دی علامہ ابن عبد البر رحم الله ډیر زبردست کتاب دی جامع بیان العلم وفضله دا علم او داغي فضیلت مبارک یو بل د خطیب بغدادي رحم الله کتاب اقتضاء العلم العمل د علم تقاضا ده چې عمل وکي هغه ډیر خسته کتاب او دا کتاب دام ډیر بهترین کتاب دی نو دې کې ډیر خبرې دي یو واقعیا هغه ته ذکر کړو ابراهیم ابن ادهم تاسو به اکثر نوم اوریدلی دا بعض وخت کې دا سفیان ذکر عالم کې دا ډیر نیک سړی او ډیر صحیح انسان صحیح مضبوطی عقیده والا انسان تابعی دی او ډیر عبادت گزار او د الله لپاره ډیر ذات ځان کړهون کې انسان تر دې چې د مرګ په داسې حالت راغلی دی چې ډیر عجیب په جهاد کې روانو په لخر کې په ګوړه باندې سورو او په دې سورلای کې په مرګ راغلی یعنی جنگ نه بغیر دغه سي روان په جهاد کې دی سفر د جهاد کې دی او پاغي ګوړه باندې سور دی او وفات شه مرګ پر راغلی اغسطا یو ځلی بصره کې خلک راجم شول او یو سوال یې وکړ وای ته مونږ ته دا وایا ابو اسحاق د کنیت او ابو اسحاق ته مونږ ته دا وایا چې مونږ دعاګانې کوو خلک دعاګانې کوي او قبلي ګنا الله پاک ول دعاګانې نه قبلي د دې سوچ یو اهم سوال یو مونږ دعاګانې کوو قبلي ګنا د دې وجه صدا هغه ته وی چې لس سيزونو په باره کې تاسو دوکا کې پراته د دې وجه نه دعاګانې تاسو نه قبلي داغه هغه اثرات تاسو ته د دعا نه ښکار کی لس سيزونه تاسو کې چا حافظه ډېر مضبوطه نو یاد دي اولنې خبره وي تاسو الله په جندل دي خو بیا هم د الله حق نه ادا کوي یعنی تاسو وایي چې موږ په الله باندې ایمان دي خدای الله لایق قدر او د الله پاک لایق یرا او عظمت او لوی دا نه کوي نو دا یو ډیر اهم خبر لکه عام طور ویل کیږي مسلمانوں کی حالت بڑی عجیب ہے اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے رسول کو مانتے رسول کی نہیں مانتے دا الله منی رسول منی خود الله او رسول چې سویلی هغه نه منی خاص کر چې خپل مفاد خلاف خبر راځي کما خطبه جمعه کې هم دا خبره کړو چې خود غرضی مون په دین کې مراغسته ده چې کوم ځای کې فائدہ ده نو بس هغه ځای کې دین دی او کوم ځای فائدہ نه ده نو بیا په
د دین نوم اغستل هغه نشته. دویمه خبره، تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت دعوه کوئ، لیکن خپل جون کې داغه سنت او پریخي دي. دا هم ډیره لویه خبره واقعي. مونږ لا اله الا الله محمد رسول الله او ډیری ډلې باطل پرستې سورې چې دي، کم یو ډله ده چې هغه دا وایي چې مونږ د پیغمبر سره مینه نه کوو، بلکې وایي چې مونږ د ټول نه زیات پیغمبر سره مینه کوو. نو الله رب العالمین فرمایلی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که د الله سره محبت دعوی کوي نو ورته وایي د خلکو ته زما تابعداري وکړي. نو سنت طریقه باندې خپل ژوند تیرول، دا وایي تاسو سنت پریښي. بلال ته دا دوه خبرې یاد شو. درېمه خبره، وایي تاسو قرآن لولئ، زده کوئ، یادوئ، یو سیستم پورا دنیا کې رواني د مسلمانانو ته، قرآن ناظره، تجوید، حفظ، ترجمه، دا یو لوی نظام هغه روان دی. خو تاسو پاغي باندې عمل پرېښی دی. قرآن یعنی تلاوت او زده کړې وغیرہ ډېرې روانې دي، خو عمل پرې پرېښی دی. او دا خبره هغه کله چې نبی علیہ السلام ویل چې علم به اوچت کړی شي، او یو صحابي دا ووی چې د الله پیغمبر څنګه به اوچت شي، مونږ قرآن لولو، زمونږ بچي به لولي، او بیا د دې بچي به لولي، او بیا د هغې او تر قیامته به داسې لوستل کېږي، نو علم به څنګه اوچت شي او ختم بشي. نبی علیہ السلام ما ته ډېر هوښیار ګڼلې. دا وی دا یهود او نصاره چې تورات او انجیل خو هغې هم لوسته که نه، خو نه داسې دی خبرې ده. یعنی تورات او انجیل خو هغې هم تلاوت کوه، او تر اوسه هغې وایي چې مونږ تورات والي او مونږ انجیل وایو، مونږ په هغې ایمان دی، خو ګمراه شول. هغه اصل علم اوچت شو. تورات ورسره دی خو هغه نه دی، انجیل ورسره دی خو هغه نه دی کوم چې الله نازل کړی دی، او هغه مطلب سره نه بیانوي. دا ولې په هغې باندې عمل یې پرېښی او هغې صحیح بیان هغه یې پرېښود. نو یعنی قرآن به یې تلاوت به کېږي، خو لیکن د هغې هغه اصل مقصد چې دی هغه به اوچت شي. څلورمه خبره، وایي د الله تعالی د نعمتونو استعمال کوئ، خو په دې باندې د الله شکر نه ادا کوئ. دا بله غټه خبره شو. څومره نعمتونه د الله پاک دي. یقین وکړه چې د هسپتالونو کې کله کله ګرځېدل پکاري، چاته پیپونه لګېدلي دي، او چا څه حساب دی، چا څه حساب دی، اډوکې مات را مات، او چا کلمې راوتې دي، او پیپون دلته نه ولا کلمې راوښکلې، خېټې نه و، لوښي ورته لګولي، بالټي او تیلی، او څه حالات دي. چا نه معده هغه غوسه کړي، چا نه جګر غوس کړي، او الحمدلله مونږ ګرځو را ګرځو، خوراک ساګو کو، د کېږو، خبرې کوو، لیدل کوو، اورېدل کوو، هر نعمت الله را کړی. نو ناشکري هغه ډېره ده، او شکر هغه نشته دی. نو نعمتونه خو استعمالوئ، خو شکر نه ادا کوئ. دا څلورمه خبره شو. تا ته یادېږي دا؟ پنځم، وایي تاسو شیطان خپل دشمن ګڼئ، خو کارونه د شیطان کوئ. لکه مونږ ټول الله رب العالمین مونږ ته دا خبره بالکل واضحه کړې ده، او قیامت کې به وایو چې علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، ما تاسو ته ویل نو چې د شیطان عبادت مه کوئ، انه لکم عدو مبین، ستاسو ښکاره دشمن دی. او شیطان به خلکو ته وایي چې ما تاسو سره وعدې کولې، بس ما د هغې خلاف وکړو، زه نشم کولی تاسو سره نه څه بچ کولی شم، هېڅ په کار نشم راتلی. نو تاسو یې شیطان دشمن ګڼئ، خو کارونه د شیطان کوئ. یو کس وی چې شکل سے فرشتے لگتے ہو لیکن کام شیطان کے کرتے ہو، کارونه د شیطان کوئ او دشمنی ګڼئ. شپږمه خبره، تاسو دا وایي چې جنت حق دی، خو لیکن د هغې مطابق عمل نه کوئ. لکه اوس مثال په طور باندې بلاله، اوس ما څخه څوک راشي که نه، ما ته وایي چې راځه او تا تعلیم کړی دی، زه دله کار در کوم او 15 لکه تنخوا به دي. زه به فوراً هر څه ځان تیار کړم او بس اوس ځو چېرته کوم ځای کې دی دا کار. ولې؟ غټې پیسې دي که نه. نو چې مونږ وایو چې جنت حق دی او جنت کې ډېر نعمتونه او ډېرې مزې دي، نو هغسې کوشش ولې نه کوو؟
دې خبرې ته ورسې واقعي ډېره دغه ډونګای خبره دام وی جنت منی چې جنت حق دی خو لیکن جنت ته داخلي دو لپاره هغه سي عملونه نه کوي هغه سي کوشش هغه سي جذبه هغه نه ساتي ومه خبره تاسو دا وایي چې جهنم شته دی او جهنم نه بچ کېدو لپاره کوشش نه کوي چې ګرمي وي کنه ګرمي ډیره زیاتې نو مونږ کله یو پی ایس لګو کله سولر سیستم تنظیم کله اے سی لګو کله یو شي ولې د دنیا د ګرمۍ نه ځان بچ کول لپاره نو جهنم د اور چې موږ جهنم اور شته هغه کې دور لمبي دي او ماران لړمانان دي او دا دي هغه دي نو بیا د هغه مطابق د هغه جهنم نه ځان بچ کول لپاره کوشش ولې نه کوو اتمه خبره ستاسو دا ایمان دی چې مرګ حق دی خپل خپلوان وی نه راوي نه زمونږ په خپل ژوند کې څومره خپلوان زمونږ لاړ دنیا لا ټول مړی وبخي ولیکن موږ په خپل سترګو قتل بلکې څو په خپل لاسونو باندې ولام بول غسل ولا ورک کپنونه او تواچول او کټلا چې دینو هغه وګي ورکړلې او قبرونو تا کوس کړل خارې په واړو په خپل لاسونو او بیا هم دومره غټ دوکا کې پراتی او غفلت کې پراتی الله رب العالمین فرمای الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر تاسو یو بل سره ډیرولو د سیاله غافل کړي قران نه دین نه آخرت نه الله نه جنت نه غافل کړي تر دې چې قبرونو ته ورسي انسان نه سترګې نه رڼا کیږي او قبر ته لاړ نو چې قبر ته لاړ او مړ شوي نو بیا حسنه کی مولت ختم شلاړ وخت خلاړ الله پاک وی کم سړی چې کافر دی داغه ایمان قبلې دی شي خو مرګ نه مخکې مرګ او کم سړی چې ګناګار دی مؤمن دی خو ګناګار دی توبه قبلې دی شي خو مرګ نه مخکې مرګ دا سورې نساء کې موجود دي یعنی مرګ پیراله زنکدن شروع شو نو بیا د کافر کلمه نه قبليږي او د مسلمان استغفر الله نه قبلي ځکه چې هغه ټیم خو چې سړی راونی ولي شي هر سړی سم شي کنه ډب مسلمان بیا چې د فرښتو والو هغه الله دې هر څوک ساتي لا موږ د عذابونو نو ساتي نه هم خبره تاسو یې سحر را پاسي او د خلکو عیبونو کې ولګي پلانې داسي او پلان کې داسي او پلانې داسي او پلانې داسي او خپل عیبونه یې روي خپل ځان کې کمزورای هغه ته خیال نشي حالانکه دا اوس چې ما کوم آیتونه ولستل مسکی قد افلح من تزکا دا غي مطلب څه دی هغه سړی کامیاب چې ځان یې پاک کړ هغه سکی هغه الله پوښه هغه پوښه کنه الله بس لکه مالک یوم الدین خو الله دې کنه زه ته خو نه یو کنه حساب کتاب کوونکې او فیصله کوونکې الله به فیصله کوي نو ما تخپل ځان صحیح معلوم دی نو خپل ځان ولې نه صحیح کوم بل الانسان علی نفسه بصیر الانسان په خپل ځان باندې خبر دی نو تاسو خلکو پسې شوی او د خلکو عیبونه لټوي او خپل عیبونه او خرابیان غیري اخیری خبره لسمه او دا هم هغه سره تعلق لري د لسمه خبره کوم چې مرګ خبره چې تاسو خپل خپلوان خاورو ته سپاري او بیا هم عبرت حاصلو نو دا مرګ چې دی دا ډیر یو لوی نصیحت دی کفا بالموت واعظا مرګ یو ډیر لوی نصیحت دی القبر باب كل نفس داخلوها الموت قدع كل نفس شاربوها وی مرګ یو پیاله دار سړی به اسکی او قبر یو دروازه دار سړی به په داخلي نو دې پیالې نه خلاصې نشته دي او دې دروازې نه خلاصې نشته دي ته ورتللی نو الله رب العالمین دې موږ ټول توفیق راکړي چې خپل ګناهونه په الله باندې وبخو چې الله پاک نه بخنی غواړو او الله پاک زموږ ګناهونه معاف کړي او نیکو اعمالو توفیق راکړي او مرګ نه مخکې الله موږ نه رضا شي او آخرت جو هغه موږ له خسته کی او دنیا کې موږ له صدقه جاریه هغه تنظیم کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم